أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب صدقت يا رب العالمين. مخکې الله رب العزت د هغې ګروپونو ذکر وکړو چې کوم خلک چا د الله حکم منلی دی او چا نه دی منلی. مثالین هم الله رب العزت ذکر کړل او الله رب العزت وفرمایل چې دا مثالونه دا ما د هغه چا دپاره ذکر کړل چې کوم کسان د الله حکم نه کوم کسان د الله حکم مني او کوم چې نه مني نو د هغې خبرې هم ذکر کړه. اوس الله رب العزت دا کم خلق چې د الله حکم مني د دې صفات بیانوي. خو دې سر کې چې دا کم آیات دی د دې متعلق بعض مفسرین فرمایي چې د دې شان نزول داسې دی ابو جهل او حضرت حمزه رضی الله تعالی عنہ. حضرت حمزه رضی الله تعالی عنہ بخکار لته چون کې عربو کې عموما د غخکار وغیرہ دغه کی. ابو جهل چې دا یو پیرت داسې کار وکړو چې دا دوار جهانونو سردار محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ډېرې بدې ردې وویل. ډېرې بدې ردې ورته وویل چې کله ورته وویل نو دا یو وینځي لیدل چونکې رسول الله صلی الله علیه وسلم دا که چا په ایمان راوړو که نو راوړو خو د غریبو خلکو سره د کمزورو خلکو ډېر زیات غمخوارو او اصل د خلکو ډېر زیات خوښ که چا به په ایمان نه راوړو بیا به خپل امانتونه د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره ښودل او صادق او امین باندې بللی شي. نو دغه وینځې چې دی دا هر څه ولیدل په خپلو سترګو. بیا چې کله حضرت حمزه صاحب راغی د رسول الله صلی الله علیه وسلم تره مبارک هغه ته وی صاحب وی زه درته یو خبره کوم ما به نه یادی چونکې وینځه وه یارېدله ورته وی زه درته یو خبره کوم ما به نه یادی خو وی تا به هغه حالت لیدلی وي نو په تا به ډېر ګران تیر شوي چې کله د دواړو جهانونو سردار محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم یعنی ستار واره ته چې دی ابو جهل داسې بدې ردې وي چې زما په ژبه باندې نه راځي او بیا یې ورته څه تذکره م وکړه چې دا الفاظ یې استعمال کړه دا استعمال. هغه راغی او د ده خپل نوم عمر بن هشام ابوالحکم مطلب دا چې یو چیرمین و بل د مکې معظمې یو چیرمین یې وګڼه فیصلې به یې کولې وغیره. نو مشرانو کې حضرت حمزه صاحب راغی او هغه د ښکار هغه تیلې چې سې ښکار کړي وو هغه ورسره په املا وه او کمان ورسره و هغه تیر میر وغیره چې د هغې نه استعمالوي. هغې باندې چې دی ابو جهل په سر باندې یو څو ګزاره و د هغې نه وینه روانه شو. بیا ورته دې وویل چې ته خو زمونږ په ډله یې ته ولې په ده ګزار کې. نو حمزه صاحب ورته وی او زه ستاسو په ډله وم خو اوس نه یم زه ستاسو په ډله ومه اوس نه یم. نو د دغه ځای نه ده ایمان راوړه. دا آیات الله رب العزت دا را نازل که. الله وی افمن یعلم آیا هغه کس چې پوهه دی نو پوهه په معنی د عقیده آیا هغه کس چې عقیده لري انما چې یقینا په خبره ده افمن آیا هغه بنده یعلمو چې هغه دا عقیده لري چې هغه عقیده لري په دې خبره باندې انما چې یقینا په خبره ده انزله چې نازل هغه چې نازل کړي دي الله رب العزت هغه چې نازل کړي شوي دي الیک ستا جانب ته من ربک ستا د رب د جانب نه الحق دا حق دی. یو بنده دی هغه وایي چې دا څه الله رب العزت را نازل کړي دي نو دا څه شي دا حق دی. او بل کمن هو اعما آیا دا پشان د هغه بنده دی چې هغه ړوند دی چې هغه اسلام نه پیژني دین نه پیژني کلمه نه وایي د هغه مثال داسې دی د ړوند دی
انما یقینا په خبره دا یتذکرون وی دا برابر دی الله رب العزت وی نو استفهام تقریری دی مطلب دا دی چې د سره برابر نه دی الله رب العزت وی انما یقینا په خبره دا یتذکرو چې نصیحت قبلی اولو الالباب خاوندان د خالص عقلونو چې پاخه عقل والی سم عقل والی پوهی هغه چې دی هغه د الله رب العزت دغه نصیحت چې دی دا قبلی اوس الله رب العزت د دې صفات ذکر کوي نو اته صفات الله ذکر کړي ښا یو صفت پکې دا دی الله رب العزت وی الذين يوفون بعهد الله دا هغه خلک دي چې دی د الله رب العزت د وعده وفاداری کوي د الله رب العزت وعده باندې وفا کوي بے وفایی نه کوي او نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي وی د منافق چې دا سلور نه خېدي سو نه خېدي د منافق سلور نه هېدي هر کله چې دی خبره وکړي نو دی به دا خبره دروغ کوي او هر کله چې د سره ته امانت کړي نو دی به په امانت کې خیانت کوي او اذا وعد اخلف کله چې تو سره وعده وکړي نو دی به څه کوي دی به دغه وعده ماتوي د دې به خلاف ورزي کوي د دې وجه علما لیکي چې وعده کې نو ښه سوچ پکې وکړه او چې کله دې وکړله نو بیا یې سر ته ورسوه چې د ګناه نه وي ښه چې د ګناه نه بیا او چې کله د سره جګړه کې نو دی به کنځلې کوي دا د منافق علامه ده نو الله رب العزت وایي چې لومبنۍ نښه یې دا ده بعهد الله چې دی به پوره کوي وعده د الله رب العزت وعده د الله څه شی ده یوه وعده هغه د درېیمه پاره کې هم تېر شوي دی هلته او غالبا سورة الاعراف کې هم تېر شوي دي الله رب العزت فرمایي ای الستو بربکم وی آیا زه ستاسو رب یم نو موږ ورته ټول ووي ابو جهل مو وي عتبه مو وي شیبه مو وي نمرود مو وي شداد مو وي هر چا ورته وي ولې قالو بلا ولې نه ته زموږ رب یې که نه حدیث شریف کې راځي د رسول الله صلی الله علیه وسلم د حدیث مفهوم دی وی د نرو سرو میږانو دا میږیان نه د دې په شکل کې د انسانانو دا ټول ارواح الله رب العزت پیدا کړل او د دین تپوس کو او ټول ورته به یک زبان وي چې او ته زموږ رب دا ځکه چې دا په ده باندې سبا دلیل شي او هر کله وي چې پیغمبر راځي ګوره حدیث کې راځي پیغمبر چې راشي نو دې خلکو ته صرف هغه وعده ور یادوي ښه دی ورته هغه وعده دوباره ور یادوي چې تاسو د خدای سره یوه وعده کړې وه نو دی ورته هغه وعده دوباره ور یاده کړي نو وعده څه شی ده هغه څه شی ده چې زموږ رب څوک دی الستو بربکم او ای په دې امت کې وګوره لومبنۍ وحی چې رانازله شوې ده نو شروع یې د څه شي نه شوې ده اقرأ بسم ربک الذی رب دې که نه پارسه کې څه په مخکې د لومبنۍ وحی کې د څه لفظ راغی رب بیا چې ګوره ته مانځه ته ودرېږي الحمدلله رب العالمین بیا چې رکوع ته ښکته کېږي سبحان ربی العظیم بیا چې کله سجدې ته ځي سبحان ربی الاعلی بیا چې کله ګوره اللهم ربنا بیا یې رب اغفر لی ګوره هر څه رب 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 چې قرآن شروع کې الحمدلله رب العالمین چې کله ختمه قل اعوذ برب الفلق بیا فرمای قل اعوذ برب الناس نو ګوره دا یو تسلسل دی ته ویلی شي تسلسل دا ستا ټوله زندگی به ته د دغه رب د احکاماتو مطابق تیرې او دغه رب 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 به ته یادې نو چې کله قبر ته څنګه کوز شي نو تا ته وایي ای مر ربک رب دې څوک دی څه وایي درته مر ربک دغه تسلسل را روان دی درته وایي ګوره دا هم درته ویلی شي چې اله دې څوک دی فرشتانه دا تپوس هم کولی شي چې اله دې څوک دی معبود دې څوک دی خو ستانه ډایرکټ تپوس کوي مر ربک چېرته دا اعتراض دې په زړه کې رانه شي چې زه په دې سوال کې کنفیوز شم دا اله څه ته وایي الله وایي نه دغه رب دې چې بار بار یاد کړي په سورت فاتحه کې دې یاد کړی په مونځ کې دې بار بار ویلې هغه درته ویم چې فرشته ده توی مر ربک رب دې څوک دی
نو دغه الله رب العزت فرمایي الذين دا هغه کسان دي یوفون بعهد الله چې دی وعده کوي چې دی پوره کوي سلاره وفا کوي په وعده د الله رب العزت باندې. نو مولای روم رحمه الله فرمایي زندگی آمد برای بندگی زندگی به بندگی شرمندگی. دا زندگی ستا چې دا راغلی څه دپاره دی؟ الله رب العزت فرمایي وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. کیسه ختمه ده، دا د عبادت دپاره ده، او که دای کې بندگی وي ته ادا نه کړې نو بیا خو شرمندگی ده. نو الله رب العزت الذین دا کسان دی یوفونا چې دې څه کوي پوره کوي بعهد الله وعده د الله رب العزت لره. نو چې وعده پوره کوي نو څه به کوي؟ ولا ينقضون الميثاق او دین ماتوي وعدې لره، دین ماتوي وعدې لره. دا صفت به د مسلمان نه ها. والذین او هغه کسان اوسه اولو الالباب کم خلق دی؟ عقلمند کم خلق دی؟ ته به زما عقلمند یم، زه به عقلمند یم. دې ځای به بل لا پاسې اخوی زه د افلاطون نه هم زیات هوښیار یم، بل به وایي زه د ارسطو نه زیات هوښیار یم. نو الله رب العزت بل صفت ذکر کوي. الله وایي والذین او دا هغه کسان دي دویم نمبر صفت یصلون چې دي جوړاول کوي دي پیوند کوي ما هغه څه لره امر الله چې حکم کړی دی الله تعالی به په هغې سره ایوصل د پیوستوالی د پیونوالی د جوړوالی. الله رب العزت وایي دی هغه څیزونه رایوځای کوي کوم چې الله په هغې سره حکم کړی چې دا څه کې دا رایوځای کړي. اوس په هغې کې څه دی؟ نو په هغې کې ویلي شي لومبنۍ چې د ستا تعلق دی د الله رب العزت سره، الله سره به خپل تعلق څه کې دا به مضبوط ساتي. دویم نمبر تعلق دی د چا سره؟ د پیغمبرانو سره. بیا خصوصا زمونږ تعلق د چا سره دی؟ د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم سره. او بیا ورپسې تعلق دی د مؤمنانو سره، بیا د عام انسانیت سره تعلق دی، د کلیوالو سره تعلق دی، د ملګرو سره تعلق دی، د معاشرې سره تعلق دی. امام شاه ولی الله رحمه الله فرمایي خلک وایي چې معاشره خرابه ده، وایي معاشره څه دي؟ زه او ته راغون شو د دې نه معاشره جوړه شوه. وایي دا تعبیر کوي په معاشرې باندې. الله دې معافي وکړي. نو د دې وجې چې کله دې کې یو لفظ راغی ایوصل نو دا د صل نه ده. ته ورته وګوره یعنې صله رحمي. الله رب العزت وایي چې تاسو د یو بل سره جوړښت پیدا کړئ. جوړ موږ چې وایو جوړ دی نه جوړوالی. په اسلام کې ګوره د مسلمان صفت به جوړوالی وي، او د یهودیانو صفت چې خدای پاک ذکر کوي مخکې تیر شوي دي چې دوی د خدای وعدې ماتوي. یو صفت خدای دا ذکر کوي خراب صفتونو کې، او یو صفت دا دی چې دوی د انسانانو ترمنځ نفرت پیدا کوي او دوی په خپلو کې جنګ کوي. دا د یهودیانو کار دی. او نن د چا کار دی؟ دا کار څوک کوي؟ دا مسلمان کوي. دوه کسان به وي خپلو کې څنګه جنګ وکړي. خیر خبره دا ده. نو الله رب العزت فرمایي اوس چې کله خدای پاک دا صله رحمي دا پیدا کړله نو الله رب العزت ورته وایي چې مخکې شه، بیا ورته وایي رستو شه. د حدیث مفهوم دی. بیا ورته وایي ودرېږه. چې کله ودرېدله ورته وایي ستا په وجه به ډېر خلک جهنم ته داخل کړم، جهنم ته به ګذار شي، اور ته به ګذار شي. د حدیث مفهوم بیانوم. او ستا په وجه به ډېر خلک وبخم. الته به د هر یو څیز تا د په عملي شکل کې ملاویږي. ښه دلته سبحان الله ویل ته به ونه ملاویږي. جنت کې داسې څیز نه دی هغه به تا د په عملي شکل ملاویږي. دکه شان ګوره. نو بیا د الله محبوب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي سویل من قطعک، وی تعلق وساته د چا سره؟ څوک چې تا سره تعلق کټ کوي. د دې مطلب داسې دی، مثال بتاور دلته یو کس دی هغه رسۍ نیسلې ده، یو دې خوا نیسلې ده، دا یو انسان راکي دا رسۍ کټ کول غواړي. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې ته مه راښکه، ته یې مه کټ کوه. خلک وایي نه 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 مړه څوک چې بره ګرځي د سر نه چلېږه. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي مسلمان دې مه چلېږه. وایي ته ورپسې چې دی دا پسته ساته، دا رسۍ سسته ساته چې چېرته دا تعلق کټ نه شي.
نو د دې وجې که ستا هره ادا هر یو کار دا د نبي کریم صلی الله علیه وسلم د طریقې مطابق وي نو دا نرمي خو به وي او که چېرته ستا دغه تعلق دغه کار روزګار دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم د طریقې مطابق دی نو بیا به کیسه خطا نو چې کله زما او ستا زندگی دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم د سنتو مطابق شو نو بیا به چې تعلق به د الله سره سمي بیا به د مخلوقاتو سره سمي بیا به د مور او پلار سره سمي د بچی سره هم سمي د دې وجه شیخ سعدی رحمت الله علیه فرمای هغه وای محمد از تو می خواهم هدارا محمد از تو می خواهم هدارا خدایا از تو حبی مصطفی را وی ای خدای محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ستانه دا وانم چې خدای والا چې کمالار د بدغلار می روان کا دغه طرف ته می ورسم کا او خدایا از تو حبی مصطفی را خدایا ستانه د رسول الله صلی الله علیه وسلم محبت واړم داغه محبت را تا کا نو د دې وجه بیا شیخ سعدی رحمت الله علیه فرمای چې د هر انسان طبیعت یو شانه نه یو بستان نږدې رشتہ دار وي رور به دی خو به د سړی زوی نه هغه به تعلق چې دی نشي ساتلی نو ته د سره مکړ کوا یو بستان لري رشتہ دار وي لري تعلقدار به دی خو به د تعلق اهل وي نو دواړو سره وي تعلق ساته کم یو سره مکړ کې نو بیا به کی سروانه البته فرق به وي ځکه هغه وای نه هر زن زن است نه هر مرد خدا پنج انگشت یکسانه کرد وی نه هر یو سړی دی او نه هر ښځه ده بلکې په سړو کې بعضې سړي بعضې حل منکم رجل الرشید او په ښځو کې بعضې ښځې چې هغه سمې وي نو د دې وجې استاد محترم به فرمایل مفتی اعظم پاکستان مفتی ضروري خان صاحب دامت برکاتهم العالیه هغې به فرمایل وی ومه زنانه کار مې وکړه مردانه وی دا ښځه چې داسې سم کار وکړي که نه کلک کار مضبوط کار وکړي او د دین کار وکړي او ته ترې خوشحاله شي او یا داسې د سړیتوب کارونه وکړي نو د دې داسې مثال دی هغه به وی ومه زنانه خو کار مې وکړه مردانه خیر نو خدای پاک چې دی دا ټولې ګوتې مې یو شان نه دي پیدا کړې څوک چا کې به کمزوري وي وغیره خو ته به تعلق چې دی دا به نه کټ کړي الله دې راته دا را نصیب کړي اوس الله رب العزت فرمایي ایو صلات والذین ها کسان یصلون چې دی ساتي چې دی پیوند لګوي دی پیوند کوي او زه کوي ما هغه امر الله چې حکم کړی دی الله رب العزت به باغی سره ایو صلات یوزه والی ويخشون ربهم او دیری دریم نمبر صفت ويخشون ربهم او دیریږي د رب خپلنا ويخافون او دیریږي سوء الحساب د بد حسابنا دا بد حساب نه ما تاسو ته ویلو نو د دې وجه ګوره الله رب العزت چې د دې صفات ذکر کوي دریم څلور صفات ذکر شو نو د دې نه دا معلومه شو ويخافون سوء الحساب چې الله به دې سره هغه نقطه چینه ولا حساب کتاب نه کوي راټینګي به نه ما تاسو ته ویلو پرون می درته ویلو چې کم کس ګوره چا سره تعلق ډیر نږدې وي ډیر تعلق یې ور سره نو دا هغه نه چې غلطي ملتي وشي نو هغه عرب علما تاسو وي اذا الحبيب اتى بذنب واحد جاءت محاسنه بألف شفيع وی چې کله یو کس چې هغه غلطي وکړي او ستا نږدې ملګري نو د هغه زر خوالی به تا ته ودرېږي وایي بچیاره دې ټایم کې یې ښه کړی و دې ټایم کې زما ملګري پاتې شوي نو الله رب العزت وایي چلو دته چې دې څه وکړه معافي وکړه الله دې پکې مونږ راولي بیا الله رب العزت پنځم صفت ذکر کوي الله وایي والذین ها کسان دا هوښیاران هغه کسان دي هغه کسان صبرو چې صبر کوي ابتغاء دپاره د لټولو وجه ربهم د رضا خپل د رضا د رب خپل اوس ته به صبر د چا دپاره کې چېرته مضبوط دی ډي اس پي دی او یا چې دی لوی وزیر دی ایم پي ای دی ایم این ای دی هغه سر دی لګي نه هغه د لپړک درکه ستا پې وس نه رسي ته خیر دی مړه صبر ښه شی دی او چېرته غریب سر دی معمولي چې دی اخوا دی خوا راغی ښه مضبوط شړک ته وباسې دې ته صبر نشي ویلی صبر وایي چې تی د الله د رضا دپاره وکړې بل بیا الله رب العزت شپږم صفت ذکر کوي
واقاموا الصلاة او قائموي منځونو لرا قائموي منځونو لرا خاص سار ماسخوتن مازیګر کې فرق نه کوي ټول منځونه کوي د سحر هم کوي د ماسپخین هم کوي مازیګر هم کوي ماخام ماسخوتن ټول منځونه کوي الله توفیق راکړي بل وانفقوا نفق ورکوي مما د هغه نه رزقناهم چې موږ ورکړي دي دوی ته سرن په پټه باندې وعلانیتن او په ښکاره باندې دا اوم نمبر صفت دی الله وی چې کوم مال ورکړي دي د هغې نه صدقه ورکوي نو سرن په پټه وعلانیتن او په ښکاره نو چې کله د ریا وجه پکې راځي بیا خو په یو صورت کې په ښکاره باندې ورکول نشته بیا خو په پټه ورکوه ګوره ما تاسو ته وی چې هلته به تا ته مثل میلاویږي رسول الله صلی الله علیه وسلم د حدیث مفهوم دی یو اووه کسان چې دي دا د عرش د سوري لاندې به وي یو پکې چې څوک صله رحمي ساتي بل چې په ښي لاس باندې صدقه ورکړي او ګس لاس ته خبر نشي بل چې په نوجوانۍ کې د الله رب العزت عبادت وکړي په نوجوانۍ کې د الله عبادت وکړي دا مه وایه چې زه خو دا خلک وایي مړه ویې ما لیدلي خپله داسې دا موږ په مخامخ لیدلي دي وایي مړه وایي دا غرې داسې ورته وایي لا ځوانان وي بیا به اخره کې سې روزه ولګو بیا به اخره کې توبه وباسو نه په اخره مخره کار نه کېږي د اوس نه سم شه چې الله درته نو ایسا رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې په ځوانۍ کې عبادت وکړي څه کې په ځوانۍ کې عبادت وکړي او د دې خو پته هم نه لګي بوډاوالي ته ته رسې او که نه رسې الله دې معافي وکړي نو وایي چې دې ناپاکه ورکوي د هغه مالونه چې موږ ورکړي دي ته سرن په پټه وعلانیتن په ښکاره بیا علما به کې لیکي چې کله ادارې له ورکې چا له ورکې ادارې له ورکې مدرسې له ورکې یو بل څه ټرست او تا ته پته ده چې دوی صحیح استعمالیږي د اسلام خلاف انجیو منجیو نه استعمالیږي سم په سم ځای استعمالیږي هغې له ورکې یو اسپتال له ورکې چې په سم ځای وغیره نور کیسې تر انسان ته معلومې ادارې نو چې دې له ورکې بیا یې کل عام ورکه ځکه چې ته په چا باندې احسان نه کې مثال په ته ورته مال راوړې ته وایې چې دا د دې مدرسې پیسې شو چې مدرسه یې کله الله دې توفیق راکړي چې مدرسې قایم کو روان شي الله دې چینی را روان کړي د هر مسلمان الله تاسو له توفیق راکړي الله دې موږ له راکړي ټول له الله توفیق راکړي او الله دې دا توفیق هم درکړي چې خپل کشران هم دین طرف ته رانږدې کړي او د هغې هم د علم د ماحول ته وردن نه کړي او عملی کوشش به هم کوي صرف توفیق ته به نه پرېوځي خبره دا ده نو چې کله یو انسان د ادارې له ورکړي نو دا بیا په ښکاره باندې ورکه او چې کله افرادو له ورکړي علما لیکي نو بیا یې په پټه باندې ورکه ځکه چې د هغه یو عزت نفس دی چې هغه برقرار پاتې شي د هغه عزت نفس دی دا د امام شاه ولی الله فلسفه چې ته کله ګورې نو په هغې کې به تا ته دا شي ځان میلاویږي د هغه عزت نفس د انسان یو ذاتي او عزت هم دی نو ته د دغې وجې چې دله ورکې کله پیسې نو بیا یې د خلکو په مخ کې مه ورکوه څه هغه الله رب العزت دې بس معافي وکړي نو بس چې کله ادارې له ورکې نو که بیا ښکاره ورکې باک نشته بیا هم که ریا راځي په پټه به ورکې ځکه د ریا عبادت رب ته قبول نه دی هغه څه به کړي قبول چې دی ریا دي او چې کله افرادو له ورکې نو بیا په پټه پکار وي وانفقوا دې نفقه ورکوي مما د هغه څه نه رزقناهم چې موږ ورکړي دوی ته سرن په پټه باندې وعلانیتن او په ښکاره ویدرؤون او دې دفع کوي او دې لرې کوي بالحسنة په نیکۍ سره السیئة بدې لره اتم نمبر صفت الله رب العزت فرمایي چې کومه بدي ده هغه دې په نیکۍ سره لرې کوي او د نیکۍ کارونه کوي الله یې توفیق راکړي اولئک دا هغه کسان دي لهم چې د دوی دپاره عقبى الدار کور د آخرت دی الله دې را نصیب کړي دا اته صفات چې بچا کړي الله رب العزت فرمایي چې د دې دپاره کور د آخرت دی اوس الله بشارت ذکر کوي څنګه کور دی الله وایي جنات عدن جنت د همیشوالي دی یوه معنا جنات عدن جنت عدن دی جنت عدن یعنی خاص د پیغمبرانو د اولیاءو د نیکانو چې کوم جنت دی جنات عدن یا یو خاص جنت بل د هغې نوم دی یا جنت د همیشوالي یدخلونها چې داخلولی به شي دوی هغې ته چې داخل به کړي شي هغې ته ومن او هغه څوک صالحان چې نیکانو من آبائهم د پلار نیکونو د دویونه
و ازواجهم و د بیبیانو د دیونه چې بیبیان یې نیکیاب هم جنت ته ځي. ما تاسو دا خبره کړې وه که نه؟ مفتی جمعه ګل حقاني صاحب فرمایل دا احمد برکات مولالی زموږ استاد دی. هغه وی دا مسله مې وکړله، وی ما وی چې دا ستاسو چې کوم په کورونو کې دا زنانۍ نو دا به په جنت کې ستاسو سرداراني. څه مې ورته وی؟ ما ورته وی چې دا کوم ستاسو زنانۍ نو دا به په جنت کې د حورو سرداراني. د څه؟ د حورو به سرداراني. یو بابا راته چې استاد په رښتیا وی؟ ما ورته چې وی راته چې موږ خو دې دلته تنګ یو، تا راته هلته هم سردارانې کړې. الله دې معافي وکړي. جنات عدن، جنتونه د همیشوالي دي. خدای دپاره دا ده چې موږ به ځان د ګناهونو نه بچ کړو. ګورې د ګناهونو نه بچ کېده چې دی دا ګران. نیکي کول اسان دي خو د ګناهونو نه بچ کېده ګران. الله یې توفیق راکړي چې د ګناهونو نه بچ شو. حضرت قاضي صاحب د احمد برکات مولالی فرمایي، استاد محترم، هغه وایي چې ما په کلي کې په غیبت باندې تقریر وکړ. چې ومې که چې دا د دې ګناه کبیره ده، دا دی چې تقریر مې وکړ نو یو بابا راته وایي اوس وفات دی، الله دې وبخښي. وی هغه راته وایي چې استاد جي ما ورته چې ما ته چې دا غیبت جو ډېره لویه ګناه ده که نه؟ وایي ما ورته چې ډېره لویه ګناه ده. وایي ما ته وایي خو چې دا بندې وکړي داړې هسې سپک شي. الله یې معافي کړي، د ګناه نه بچ کېده چې دي دا د ګران کار دی. جنات عدن، جنت د همیشوالی دی. یدخلونها چې داخل بکړي شي هغې ته. ومن او هغه څوک صلح چې نیکان دي من آبائهم د پلار نیکونو د دویونه، وازواجهم او د بیبیانو د دویونه، وذریاتهم او د بچو د دویونه، والملائکة. اوس چې ته ځې نو استقبال ته به د کاکا فرښتې ولاړې. والملائکة او فرښتې یدخلون چې داخلیږي به علیهم په دوی باندې من کل باب د هرې دروازې نه، د ټولو دروازو نه به فرښتې درځي. هغې به در باندې داخلي شي. حدیث شریف کې راځي د بعضو خیمو متعلق چې په جنت کې به لګېدلي، وی لها 4000 باب، وی د هغې دپاره 4,000 دروازې دي. داسې خیمې دي پکې ستا په جنت کې کاکا، تا به چې دی دا لیدلې هم نه وي. تا به لیدلې هم نه. یعنې دا هغه خبره شمشیر کاکا وي سړیه موږ له خو یو 15 مرلې جنت پکار وي، د دونه غټ جنت باندې به څه کوو؟ نه الله به له غټ جنت درکوي او دومره جنت به درکوي. وي یوه خیمه به پکې رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي لها 4000 باب، چې د هغې دپاره به څه 4,000 دروازې، او په هره دروازه به درته فرښته راځي او تا ته به وایي سلام به درته وایي. الله دې را نصیب کړي. یدخلون چې داخلیږي به علیهم په دوی باندې من کل باب د هرې دروازې نه، سلام علیکم، سلام دی په تاسو باندې، درته به وایي سلام دی په تاسو باندې، بما صبرتم، په سبب د هغې چې تاسو صبر کړي دي، فنعم عقبى الدار، بس ښه د کور د آخرت. الله رب العزت در نصیب کو. الله دې موږ ټولو ته را نصیب کړي. دا به ورته فرښتې خوشخبري واوري او دا به بشارت ورکوي. الله دې بار بار را نصیب کړي.